علم الحديث نا خبر مفتیانو دی میدان تا مراد رومی حسین اخکار شد زمریانو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زمون د مناظره د حجیت د خبر واحد افتتاح کیږي. صدر مناظر زمونگا قابل مدرس عالم دین فضیلت الشیخ ابو لیلا زاہد اللہ الحکمتی صاحب چې دا زمونږ د مدرسې مدرس دی او عزت الله شیخ صاحب تاسو پیژنئ چې زمونږ د مناظرې د مناظر سره معاون دی او زمانوم حضرت علی ربانی دی د ثوابه شیواړي. دا واسطه صبح تقدو تحریرا هم او اوروی هم کہ اصول حدیث کی روح سے ثابت شدہ ہر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً حجت ہے، چاہے خبر واحد ہو یا متواتر، ظاہراً موافق قرآن ہو یا مخالف، عقیدہ میں ہو یا عمل میں. د اصول حدیث پر روح پر قانون سرا ار ثابت شوی حدیث مطلب دا چې ار اغه حدیث چې محدثینو رد کړي نوي او دا ویلی وی چې دا د الله د نبی حدیث دی نو دا مطلقاً حجت یقینی دی، ځواني نه دی. بیا عام خبره ده کدی په عقیده کې مخې ته راغی او که په اعمالو کې مخې ته راغی، که د افرادو په لحاظ سره دی متواترو او که خبر واحدو، که ظاهر د قرآن سره موافقو که مخالفو، خو چې محدثینو د امت رد کړي نه دی نو دا به مطلقاً حجت یقینی وی. دا زمونږ دعوه شوه اردو پښتو الفاظ سره د ځنې وضاحت نه. د دې الفاظ باوجود که بیا هم تاسو ته څه خفا او ابهام وي نو زمونږ خصم مد مقابل رحم الله صاحب المیدانی حفظه الله هغې د ترقیحات وغیره وکي او که څه خفا نه وه نو خپل جواب دعوه دې رامخې ته کي. نور جانبین بر دې خبر خیال ساتي چې د 10 منټو نه کلیف زیات نشي په هیڅ صورت هم کني یا به دوباره کولی شي. دویم د دې خبر لحاظ وشي جانبینو نه چې کلیفونه د نیټ ته په ترتیب ورشي او د جانبینو په مشوره به دی ګروپ کې خیر د شخصي کې د مشورې وشي خو په مشورو د کلیفونه نشر کړی شي چې دل ازاری پکې رانه شي. نو ټول جانبین علما دي ان شاء الله څه قسمه خیانت توانونه په هیڅ چا باندې نه لګو. لہذا زه خپل خصم مخاطب کوم چې هغې د خپل صدر مناظر معاون او خپل تعارف ملګرو ته وکړي او خپل تنقیحات یا جواب دعوه مخې ته راولي. زما خپل نظر دا دی که کلیف د 10 منټو نه 15 منټو کې هم کیږي نو بده به نه وي ان شاء الله. اور آخری خبر ادا کو چې زمونږ په دې حجیت خبر واحد کې مقصود دا دی چې مونږ دا وایو چې انکار حدیث دا د دې اصولو نه جوړ شوی دی چې د الله د نبی احادیث دا مونږ ځواني کړل، بیا مو د عقیدې نه بار کړل د خبر واحد په نوم باندې، بیا مو چې دا ظاهر کې د قرآن خلاف دی او د انکار حدیث فتنه شروع ده او د هغې نه پس بیا د الحاد فتنه شروع ده. فلهذا مقصود زمونږ دا دی چې مونږ دا خبره واضح کو چې قرآن او حدیث علی فهم السلف دا زمونږ د دین شرع ده، عام د دینه که عقیده کې راغی او عام د دینه که عمل کې راغی، که د افرادو په لحاظ سره خبر واحدو که متواترو. مقصود زمونږ په دې کې دا دی چې احادیث د مطلقاً حجت شي او انکار حدیث ته د لاره کولاو نشي. دا به زمونږ د الله د پاره یو محنت وي، هیڅ قسمه تعصب
ضد او عناد به مقصود نوی لله فی الله به بحث وی د یو بل احترام به مد نظر وی او ثالثی به عوام کوي ان شاء الله الرحمن چې حق چا سره دی او باطل چا سره دی قرآن او سنت او دلایل چا سره دی آی بای شای چونکه چنانچه لیکن لہذا چا سره دی هغه توانونو ته نه پریدو هغه فیصله به ان شاء الله الرحمن عوام کوي مقصود پدې کې زمونږه د انکار حدیث رد او د حدیث الدفاع او د مسلمانانو د عقیدو تحفظ او د حدیث مرتبه ښکارا کول او اوچتول دي هذا وبالله التوفیق الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ټولو اول زخپل تعارف کوم زمانم د مولوی رحیم شاه ربانی دیر میدان سره تعلق ساتم ما سره چې کوم صدر مناظر دی مولانا روح الامین صاحب او ما سره چې کوم معاون دی مولانا محمد شاه محمدی صاحب زمونږ مناظره ده د مفتی حضرت علی ربانی صاحب سره او مناظره د خبری واحد په باره کې ده چې دا مفید د علم یقینی دی او که مفید د ظن دی مفتی صاحب خپل دعوه پیش کړې ده زما په هغه باندې څه تنقیحات دي د هغه تنقیحاتو نه وروسته به زه جواب دعوه پیش کوم مفتی صاحب تاسو چې کومه دعوه پیش کړې ده نو ستاسو په دعوه باندې اول تنقیح زما دا ده چې تاسو لیکلي دي چې اصول حدیث نو تنقیح دا ده چې اصول حدیث ممکن ده چې د دې نه مراد تصحیح او تضعیف وي نو آیا دا امور قطعیه دي او که د امور ظنیه نه دي که د امور قطعیه نه نو بیا به د دې لپاره قطعي دلیل پیش کول غواړي او که د امور ظنیه نه نو تاسو د ظن تعریف وکئ چې ظن څه ته ویلی کیږي دویمه تنقیح زما دا ده چې ستاسو دعوه کې لفظ د حدیث ذکر دی نو د حدیث تعریف وکئ دریمه تنقیح تاسو په دعوه کې خبری واحد او متواتر الفاظ لیکلي دي نو آیا تاسو په حدیث کې دغه تقسیمات منئ کم چې محدثینو کړي دي او که نه یې منئ که نه یې منئ نو تاسو په دعوه کې ولې لیکلي دي او که منئ یې دغه تقسیمات او دغه اقسام نو تاسو متواتر او خبر واحد لیکلي دي آیا د خبر متواتر او د خبر واحد منکر دا یو حکم لري او که جدا جدا که یو حکم لري نو څه حکم دی که جدا جدا حکم لري نو د هغې تعیین هم وکئ بل تنقیح زما دا ده چې تاسو په دعوه کې متواتر او خبر واحد الفاظ ذکر کړي دي نو د دې دواړو تعریفونه وکئ چې خبر متواتر څه ته وایي خبر واحد څه ته وایي بل تنقیح تاسو په دعوه باندې زما د طرف نه دا ده چې تاسو مخالف قرآن لیکلی دی نو آیا خبر واحد د قرآن مخالف راتلی شي او که نشي راتلی که چیرې د قرآن مخالف راشي نو عمل به څنګه کوو خبر واحد به رد کوو که قرآن به رد کوو دا خو اتفاقی خبره ده چې په کومو ځایونو کې تطبیق ممکن وي نو تطبیق به کوو خو ډېر ځایونه داسې دي چې هلته تطبیق ممکن نه وي نو کم یو به رد کوو که چیرې مونږ خبر واحد رد کو نو مخکې ما تاسو نه مطالبه وکړه چې تاسو به حکم ذکر کوئ چې د خبر واحد منکر څه حکم لري بل تنقید دا ده چې تاسو په خپله مدعا کې لفظ د عقیدې ذکر کړی دی نو د عقیدې تعریف وکئ چې عقیده څه ته ویلی کیږي دا زما د طرف نه تنقیحاتو
او ممکن ده چې کله تاسو د دې تنقیحاتو جواب وکړئ نو شاید چې د بعضې خبرو تنقیحات بیا هم زه وکړم چې څه مبهمات پاتې شي نو د هغې په باره کې به زه تنقیحات کوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. موږ د الله د نبی د احادیث متعلق چې کوم عقیده او نظریه هغه پیش کړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کاغه ډیر خلق نقل کی لکه متواتر چې وته خلق وای یا لږ خلق نقل کی لکه خبر واحد چې وته وای. په نوم حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده دا حجت ده په عقیده کې هم په عمل کې هم. که د مزاج د مذهب او د ظاهر خلاف وی او که موافق وی خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث داسې یقیني عقیده په مونږ لرو لکه څنګه چې د الله په کتاب باندې لرو. دې باندې رحیم شاه صاحب المیدانی هداه الله و ایانا هغه ستنقیحات کړي دي چې تاسو وایي چې د اصول حدیث په رو سره ثابت شوی هر حدیث وی دا اصول حدیث قطعی دی او که یقیني دی یا ظنی دی وغیرہ. ټول ناول په تنقیحاتو کې به قربان د دې خبرې لحاظ وي چې کم امور زما او ستا منځ کې اتفاقی دي او معروف دي او هغه مبهم نه دي نو د هغې په تنقیحاتو ټیم دا کول او جواب داور رستو کول دا به مناسب نه وي. اول خبره دا اصول حدیث چې کم د جمهور دي او د سبیل المؤمنین حیثیت وته حاصل دی نو دا بالکل قطعی او یقینی دی او د اجماع د وجه نه داسې حیثیت حاصل کړی دی لکه د نصوص حیثیت دا ظنی نه دی. البته اجتهادي امور د دې نه مستثنا دي. بیا د حدیث تعریف وکا نو زما او ستا منځ کې حدیث هم معلوم او مشهور دی چې په دې سونو ټیم ډک نشي خو زه به دا ووایم چې قول رسول فعل رسول او تقریر رسول چې په صحیح سند باندې ثابت وي نو دا حدیث وي. چا بیخی د قرآن نه تعریف د حدیث کړ دی ما آتاکم الرسول فخذوه پیغمبر علیہ السلام چې صدر کيوم داواله و ما نهاکم عنه فانتهوا نو د پیغمبر علیہ السلام یو سیز لرا ثابتول یا رد کول یا د هغه په مخ کې صحابه او د عمل کول دا حدیث دی. او که بیا هم فرمایشي تعریفونه مراد وي نو بیا به ان شاء الله غم درکو. بل خبرم کړل چې خبر واحد او متواتر بارکی دا تقسیم وغیرہ تاسو منه کنه منه. اول خبر یاد ساته مونږ د حدیث تقسیم خبر واحد او متواتر تا دا مونږ شرعي اصطلاح نه غنو دا خلکو جوړ کړي یو شی دی که څوک من حيث الاصطلاح اومني نو بالکل دی په دې بدعتي نه دی او که څوک ته انکارو کې هم بدعتي نه دی ځکه دا خلکو جوړ کړي شوی خبرې دی الله او د الله رسول مونږ د دې پابند کړي نه یو. البته کڅوک خبر واحد او متواتر تقسیم دی د پاره کې چې خبر واحد پکې رد کې او متواتر واخلي یا خبر واحد یقیني کې او ظنی کې او خبر متواتر یقیني کې یا خبر واحد عمل ته خاص کې او متواتر صرف عقیده پورې خاص کې نو دا مونږ بدعتي ګڼو او کله کله گمراه ګڼو او چې پکې مبالغه وکړي لکه د دې وخت پنځپیریان چې وروسته به ان شاء الله زه د هغې مصداقات خیم نو دا بالکل گمراه ګڼو د اهل سنت والجماعت نه خارج ګڼو چې کله په دلایل واضح شي او بیا هم نه مني او د الله د نبی احادیث رد کوي یا د عقیدې نه بار کوي نو بیا کافر هم ګڼو. د منکر څه حکم دی نو که منکر څوک د دې اصطلاحات وي نو هیڅ خبره نه ده او که څوک قایل نو هم څه خبره نه ده ځکه که د یو روایت نقل کوونکي افراد ګڼ وي نو دې ته به متواتر وي که افراد لږ کم وي دې ته به خبر واحد وي نو دا د خلکو اصطلاح ده خو په دې اصطلاح چې کله شرعي احکام مرتب کوي هغه ټایم به بیا وخت سره حکم لګي. بیا وی تاسو ویلي چې مخالف قرآن قربان ته به الفاظو ته سخت خیال کې ما تا ته خپله دعوه لیکلې در لیږلې ده د موافق قرآن او مخالف قرآن سره ته وګوره لیکلو کې یو قید دی ظاهرا موافق قرآن یا مخالف قرآن دا خبره ما کړې ده نو ظاهرا که حدیث د قرآن خلاف وي لکه بالکل راتلی شي یو شکل دا دی چې قرآن کې عامه خبرې حدیث کې خاصي نو ظاهر کې معارضه راځي دغه رنګې قرآن مطلقی او حدیث مقید شي نو ظاهر کې معارضه راشي یا
نفس مفهوم کې معارض نو قرآن او حدیث کې ظاهری تعارض ممکن دی او دا په قرآن سره ظاهری تعارض ممکن دی یو آیت کې به یو چیز اثبات وي بلکې به د هغه چیز نفي وي نو الته سبیل المؤمنین او فهم السلف معتبر کولی شي او تطبیق کولی شي خو حدیث بالکل چې صحیح او سند وي نو رد کولی په هیڅ صورت نشي لکه څنګه چې قرآن نشي رد کولی بیا وی تعریف د عقیده وکا نو دا زما او ستا منځ کې مشترک امور دي په دې چې ډېرو نن خلو ټایم به بچ شو عقیده په لغت کې وی جزم القلب وعقده على توحید الله وما وجب الايمان به دون شک تمام هغه څیزونه چې ایمان پر راوړل ضروری دي بغیر د شک نه دي ته عقیده وی المصباح المنیر او دارنګ شرح العقیدة السفارینیه د ابن العثیمین التوقیف د مناوی کې دا تعریفونه کړی دي دا مختصر انداز کې مونږ تاسو له جوابونه درکړو پاتې شو تعریف د خبر واحد وغیرہ نو دام زما او ستا په منځ کې اتفاقی امور دي او ته خبر واحد مانی ته حدیث متواتر مانی ته د اصطلاحات قائل ته دا تقسیمونه کې ته په دې باندې امور متفرق کې نو دا تعریف پتا باندې ضروری دی په ما باندې ضروری نه دی البته خلیل ابن احمد کتاب العین جلد نمبر 8 صفحہ 152 کی لکھی الظن فی اللغة يكون بمعنى الشك وبمعنى اليقين هكذا الازهری اگر په تهذیب اللغت سوال لسم جلد کی لکھی دی بیا شرح نخبة الفکر ابن حجر اسقلانی اغوی خبر الواحد فی اللغت ما يروي شخص واحد چې یو کس نقل کی او بیا کله داسې تعریف کوي چې ما لم یجمع شروط التواتر ما لم يتواتر فتح الباری کې ابن حجر اسقلانی وی نو عرض دا چې د متواتر شروط پکې نه نو احناف یا رستنی خلق هغه ته خبر واحد وی او چې ګڼ خلک را نقل کیو په دروغ جمع کېدل محال وی نو احناف ځوانان او دا نور ګولان هغه ته خبر متواتر وی کوشش دا وکړي چې زما داوا بالکل منقحه او صفا ده ان شاء الله کم سيزونه زما او ستا منځ کې مشترک دي او ما ته منو من قبیل المسلمات دي نو چې پاغه تعریفونه هم ټیم ضایع نکو او کته بیا هم فرمایشي کینو من انشتا بالکل ته کوم موږ جواب درکو ان شاء الله خو انصاف داده چې خبر واحد کې زما او ستا نظر معلوم شو فلهذا خپل جواب داولی کې چې خبره مخکې په دلایل باندې روان شي هذا وبالله التوفیق الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد مفتی صاحب ستاسو په مدعا باندې اول تنقیم کړی و چې دا اصول حدیث د امور قطعیه نه وایي که د امور ظنیه نه نو تاسو خبره ډیره وګده کړه او تاو راتاو کړم خو آخر کې دا وی چې دا امور یقینیه دي حضرت دا واوره اصول حدیث کی د سند او یا د متن چې کوم دی جانچ پړتال کیږي چې دا کار د محدثینو دی چې د محدثینو کار دی نو د محدثینو کار دا اجتهادي امر دی نو دا ظنی شو دا د امور ظنیه نشو او زه به د خپل طرف نه یو حوالم درکم اعلاء السنن کې علامه ظفر احمد عثمانی صاحب 1 جلد 33 صفحه کې ذکر کوي چې ان تضعیف الرجال وتوثیقهم امر اجتهادي وجه دا ده چې دا د محدثینو کار دی بنا بر تعبیر آخر به زه دا ویم چې دا امور اضافیه دي یو محدث را لګي حدیث ته ضعیف وي او بل ورته صحیح وي نو چې دا د امور قطعیه نشو نو څنګه یو محدث هغه انکار کوي او د صحت په ځای باندې د ضعف حکم لګي چې دا امور قطعیه شي نو د امور قطعیه دپاره به د دلیل قطعي ضرورت وي نو یو محدث چې د ضعف حکم لګي نو آیا هغه ولا دلیل قطعي پیش کوي یا چې د صحت حکم لګي نو هغه ولا دلیل قطعي پیش کوي د قرآن او یا د حدیث متواتر نه او یا ستا په قول د خبر واحد نه دا اجتهادي امور دي تاسو به د خپل خبرې تصحیح وکړئ ورنه بیا به تاسو دا ثابتوي چې کوم ځای کې تاسو د ضعف او یا د صحت حکم لګوي نو د هغې لپاره به تاسو قطعي دلیل پیش کوئ بیا تاسو آخر کې د ظن تعریف کړی دی چې الظن فی اللغة یکون بمعنى الشک وبمعنى اليقین نو ګوره مفتی صاحب دا خو تاسو داسې خبرې کوئ دا مناظره ده او مناظره کې بیا تنقیحات دي جامع مانع معنا پکاري لغوي معنا لس اعتبار نه
ژوند اصل کې ویل کېږي څه ته؟ ادراک الشی مع ترجیح احد طرفیه علی الاخر. دی کې ګوره طرفین دي، خو طرفینو کې طرف د ثبوت دا راجح دی او طرف د عدم چې کوم دی دا مرجوح دی. نو دلته کې ژوند حدیث کې چې راشي ګوره مونږ وایو یو متواتر دی، دا مفید د علم یقیني دی، او هر چې خبر واحد دی نو دا مفید د علم ظنی دی. نو دلته د یقین په مقابله کې ظن راغی، نو دلته کې ظن په معنی د یقین نشي کېدی. دې باندې اخوا ګڼې خبرې تفریق کېږي، د دې وجې نه داسې جامع معنا پکار ده. بله تنقیم اګړي و چې تاسو په حدیث کې تقسیم منئ که نه منئ، نو تا ووی چې یاره د حدیث تقسیم خبر واحد یا متواتر ته دا شرعي اصطلاح نه ده، بلکې دا د خلکو جوړ کړی یو شی دی. نو ګوره دا په حدیث باندې د ضعیف حکم لګول یا د صحیح حکم لګول دا هم څه شرعي اصطلاح نه ده حضرت. مخکې وروستو خبرې ته سوچ کول غواړي، دا هم د خلکو یو جوړ کړی شی دی. هغه چې تاسو منئ نو دا څنګه نه منئ؟ باقی دا خبره ستاسو چې یاره څوک په حدیث کې تقسیم متواتر او خبر واحد ته د دې دپاره کوي چې یو د عقیدې څخه خاص کړي او بل د عمل څخه، نو دا مونږ ګمراه ګڼو او دا ګڼو. ګوره مفتي صاحب زه به وروسته دا وښیم چې دا تقسیم د پنجپیریانو نه دی، دا د محدثینو دی، او دا د هغه محدثینو دی د کومو محدثینو لمن چې تا نیولي ده چې یاره دې حدیث ته ضعیف وایي دا ورته صحیح وایي. پاتې شوه دا خبره چې ته دا تقسیم ونه منې او ته مطلق حدیث خبرو کې چې یاره څومره احادیث دي نو دا په یوه مرتبه کې دي، نو انشاءالله العزیز چې زه به تا داسې کافر ثابت کم چې د هندو او د سیک نه به هم اخوا کافر څه تا ثابت کم، او بیا به زه تا ته وښیم چې ته ټول احادیث په یو مرتبه کې منې، نو زه تا ته په سونو باندې احادیث بخیم او مخې ته به دږدم چې ته د دې نه انکار کې، د دې نه انکار کې، د دې نه انکار کې. بیا د منکر خبره چې کوئ نو ګوره مفتي صاحب ما د اصطلاحاتو د منکر خبره نه ده کړي، ما د دې حکم نه چې د خبرې متواتر نه کوم حکم ثابت شي نو که تاسو فرق کوئ نو د هغې حکم به جدا ذکر کړئ. د خبر واحد د حکم نه چې څوک منکري چې کوم حکم ثابت شي د هغې نه منکري د هغې حکم فرق ثابتې جدا به ذکر کړئ. او که تقسیم نه مني یو خبره چورلټ وکړه منم یا نه منم چو چراته ضرورت نشته نو بیا به یو حکم ذکر کوي چې یاره خبر واحد یا متواتر چې د دې د حکم د څوک منکري نو د هغه حکم دا دی یا کافر دی یا بدعتي دی یا ګمراه دی، یو حکم به ولګي. نو د منکر حکم به ته دلته ذکر کوي، د وخت وخت سره لګېدلو باندې کار نه کېږي چې کله دلته ته د منکر حکم ذکر کړي نو دې باندې زه صرف وخت نه ضایع کوم، وروستو به زه بیا تا رانیسم چې تا په خپله باندې حکم لګولی او دې ځای کې هغه د خبر واحد دی او ته ته انکار کوي. نو دلته به ته حکم ذکر کوي چې ته خو تقسیم نه منې، مخکې تا ما ته ویلي مو چې یاره دا تقسیمات مونږ نه منو، متواتر او خبر واحد ته یو شی دی، نو چې یو شی دی نو د دې د منکر حکم دا څه دی، هغه حکم به په دې ځای کې ذکر کول ضروري وي. بیا ما تنقیح کړی دی چې خبر واحد کله مخالف قرآني نو دې باندې به موږ عمل څنګه کوو. نو مفتي صاحب وایي چې یاره موږ څه د ظاهرا قید لګولی دی، همدقه چې خبر واحد چې کله ظاهرا د قرآن مخالفي پاتې شوه دا خبره چې یاره هلته کې به تطبیق کېږي فهم السلف، نو چې هلته کې فهم السلف د هغې په تطبیق پسې ته ځې او هلته کې چې کوم دی تقلید کې، نو یو خو دا خبره ده چې هلته کې لاړې تقلید دی وکړه، خو هغه موضوع جدا ده، هغه دې ځای کې نه چیړو. خو بله خبره اهمه خبره چې دې ځای کې ده هغه دا ده چې ډېر ځایونه داسې دي چې هلته کې بالکل تطبیق ممکن نه وي، ظاهرا تعرض دی د خبر واحد او د قرآن، هلته کې بالکل چې کوم دی تطبیق ممکن نه دی، نو په هغه ځای کې به بیا څه کوو؟ آیا احادیث به رد کېږي او که قرآن به رد کېږي؟ که احادیث رد شي نو د هغې به څه حکم وي، خو چې ته دلته حکم ولګې نو هغه به هغه ځای کې زه بیا تا ته راجع کوم، او که قرآن رد شي نو د هغې به څه حکم وي. نو ګوره مفتي صاحب تا زما د تنقیحاتو صحیح جواب ونه کو. اصول حدیث خبره واضح کا مختصرا چې دا امور قطعیه دي او که ظنیه دي. بیا دا خبره واضح کا په لنډو الفاظو کې
چې په حدیث کې تقسیم خبری واحد خبری متواتر ته منی که نه منی، دا نور تقسیمات منی نه منی، یا و منم یا نه منم. که فرق نه منی نو په لنډو الفاظو کې دا ووایه چې مطلق حدیث د هغې د حکم نه منکر چې څوک پې عمل ونه کي، حدیث نه منکر نه دی خو عمل یې پې ونه کو، ترک یې کو، نو د هغې حکم دا څه دی. او که فرق منی نو د خبرې متواتر د حکم نه منکر څه دی، او د خبرې واحد د حکم نه منکر چې عمل پې ونه کي د هغې حکم څه دی. پاتې شو دا خبره چې یاره ته ماته وې چې ته متواتر وې، ته خبرې واحد وې، نو ته به تعریب کې، نو زه خو ویم زه یې تعریب کوم، خو تا په دې خپله دعوه کې څه لیکلي دي، زه هم دې ټکي له تا راولم. بس صاحب خبره وکړه دا تقسیم منم یا نه منم. نو زما د تنقیحاتو مکمل صاحب او واضح جواب وکړه چې مخکې خبره لاړه شي. ولې چې دې ځای کې د دې خبرو وضاحت نه شوی، نو اخوا بیا ته د خپلو خبرو نه او بیا اخوا ځې راځي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زموږ دعوه بالکل ظاهر ده چې د اصول حدیث په قواعد سره او په روح سره ثابت شوی هر حدیث د محمد رسول الله علیه السلام مطلقاً حجت ته، که عقیده کی که عمل کی، که څوک ورته د خبر واحد نوم دی او که د متواتر. دا زموږ دعوه ده ان شاء الله. او خصم دا خو قیل و قال دی، د سره یو موقع ده او هغه موقع ده چې ستا دعوه کې ابهام دی او زه ځان پوهول غواړم. ټیک د دې موقع نه چې څومره فایدې اخیستی شي واخله تې، ځکه رستو به ستا بیړه غر کېږي انشاءالله. او دا به زه ثابتوم چې د الله د نبي احادیث اخبار احاد ته په عقیده کې نه منې، دا به درته زه ښیم انشاءالله. او دا به هم درته ښیم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرونه اخبار احاد ته په عقل او په قیاس باندې رد کې. چلو هغه میدان را روان دی چې وخت نه مخکې ونه غږېږو ښه به انشاءالله. تا چې کم شبهات کړو یا ابهامات ستا په دعوه باندې نه وې پوهه، د هغې ما تا ته ښه مزیدار جوابات درکړل. بیا یو ځل واوره دې کې د تکرار نه علاوه زه هیڅ هم نه وینم. ستاسو پاتې شو دا خبره چې اصول حدیث دا امور قطعی دی او که ظنی دی وغیره وغیره. ګوره ستا دلته کار دی تنقیحاتو سره چې کوم ځای تا ته مبهم دی هغه وچېړه واضح کا، لیکن دلایل او داسې ولې دی دا خو د دلایلو کار دی، په میدان مناظره کې به بیا پته لګي. دې سره ستا په دعوه کې کار نشته. تا مانه تپوس کو اصول حدیث قطعی دی یا ظنی دی، ما درته ووایي بره ټکي ته ګوره اصول حدیث کی روح سے ثابت شده کم احادیث چې د اصول حدیث په روح باندې ثابت شو، نو دغه اصول حدیث هم والا او د حدیث هم والا چې هغه د جمهور رائے ده، سیوا د اجتهادي امور د محدثینو نه علاوه چا د هغې اجتهادي خطا وغیره ګڼلی شي. دا اصول په خپله هم د نصوصو نه مستفاد دي او په دې اصولو چې کوم حدیث ثابت شي دا قطعي وي، یقیني وي، او دا اصول په ظن غالب باندې بنا دي او هغه قرآني اصطلاح ده. لہذا ستا د سوال حاصل جواب دا شو چې دا زما نظر دی چې اصول حدیث باندې ثابت شوی احادیث دا امور قطعیه او نصوص قطعیه دي. ولی دی یا بدلایلو کې ګورو. پاتې شو دا چې اعلاء السنن کې ظفر احمد عثماني صاحب ورته ځواني وي. ظفر احمد عثماني باندې چې ته ډېره مینې نو دې له ځان له مفتي ندیم او یو بل حنفي مقلد ماتوریدي اشاعتی حنفی وګوره، ته وهابي سلفي غیر مقلد سره او کو غصه دې پې سړیږي وکټوري سره مخاطبې. ستا زمونږ مخې ته به ته اعلاء السنن نه پیش کې، ته به محدثین پیش کې، هغه په موقع باندې راشي. خو بیا ووره او بیا ووره چې اصول حدیث باندې ثابت شوي احادیث دا قطعي دي. پاتې شو دا اصول حدیث نو دا مستفاد دي د نصوصو نه، د نصوصو په رڼا کې دا اصول وضع شوي دي او دې ته د اجماع امت حیثیت حاصل شوی دی. په دې معنا سره دا قطعي دي. پاتې شو دا چې ځینې خلکو په دې کې اجتهادي آرا کړي دي، نو بېشکه د جزئیاتو په حوالې دي دا اجتهادي امور وي، هغه ځان له خبره ده. بیا دا خبره چې
ته دې ته وایې چې دا صحیح دی او دا ضعیف دی په دې دلیل قطعي پیش کا نو د تحقیق کولو د صحیح حدیث ثابتولو دپاره نصوص دي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صحت او ضعف کې فرق کول دا په نصوص ثابت دي او چې کله ته انکار وکړې نو انشاءالله زه به بیا دلایل هم درته پیش کړم نو دا غم مکو چې ګنې ته به د صحت دپاره بیا کم دلیل پیش کړې د احادیثو صحت او ضعف دا هم منصوصي امور دي خبره حق ته رسول فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون د قرآن نه ثابت دی چې صحیح گواهان نی نو خبره او حدیث به ضعیفي او فتثبتوا فتبینوا چې کله د راویانو عدالت ثابت شو نو حدیث به بالکل صحیح وي او منکر به کافر وي وغیره ذلک دویمه خبره وی تعریف او ځوان نو تعریف او ځوان خو ما ته مختصر وکړو بیا چې ستا ورکې کم فرمایشونه نو هغه به تو کې او ته حدیثو ته ځوان نیوې ښه دا چې دا تعریف تو کې او مونږ به در سره خبرې وکړو دریمه خبره تقسیم فی الحدیث نو ما درته وویل یو تقسیم فی الحدیث په دې معنی دی چې د هغه د حجیت حیثیت کم او زیات کم په دې اعتبار سره زه د حدیث کې د هیڅ قسم تقسیم قائل نه یم لا او نه دی وپېژندل بیا چې دا تنقیح دوباره نه کړي ها یو دی بطور اصطلاح چې د دې افراد ګڼ دي او د دې له کم دي طاقت او حجیت نه انکار نه که په عقیده کې که په اعمالو کې خو مطلقاً منی خو صرف سندی قوت ولا ګوري نو دې ته اصطلاحات وی لا مناقشه فی الاصطلاح که څوک منیم کافر نه دی که څوک نه منیم کافر بدعتي نه دی بیا بل خبره دا چې دا تقسیم فی الحدیث چې شرعي اصطلاح نه ده نو دا صحیح او ضعیف هم بیا شرعي اصطلاح نه ده دا علاج بستا د دماغ ان شاء الله رستو را روانو ټرنونو کې کیږي او تا ته به ان شاء الله دا سلفي او غیر مقلد خي چې حدیث ته صحیح او ضعیف ویل شرعي اصطلاح ده او دا ویل چې خبره واحد ځونی دی او په عقیده کې نه چلیږي دا بدعي اصطلاح ده خدا خو زما استاد دلایل او کار دی کنه ته په تنقیحاتو کې بحث او دلایل ولې چیړي دا خو تا تنقیح وکړه او ما ته وې اوس دا ولې دی ته میدان د مناظره تراشه او نرشه جواب دا ولي کې ان شاء الله کړنګېدل جواب بم وره او ټنګېدل بم وره ان شاء الله بیا دا چې عمل او عقیده کې تقسیم محدثینو کړی دی نو که محدثین ته اعلا او سنن ته وې نو زه به دله غټه بوجې د سوتلی درکړم بډکه کم یو کندې ته به دله وغورځوم که محدثین ته واقعي محدثینو د امت ته وې نو چرې به ثابت نه کړي چې عقیده او عمل کې هغې په حدیثو کې تقسیم کړي بیا وایي ته حدیث په یو مرتبه ګڼې که نه او که ګڼې لکه د هندوانو د کافر ثابتوم هندو ته بل سړی هندو ښکاري وي هندو چې په بل زور کوي ته خپل هندوتوب یې رسوي نو ته د خپل هندوتوب ځان سره وساته په اعتبار د حجیت تمام احادیث یو شان دي او ابره قید وسره لګوا چې په اصولو د محدثینو باندې ثابت شوي او قبول شوي وي دغه قید به ملحوظ وي ان شاء الله نو تمام احادیث بالکل په یو مرتبه دي چې صحت ثابت وي او د هر صحیح حدیث منکر کافر دی او کچرته دا سړی محدث وي اجتهادي خطا وي ځان له خبره ده بیا دا خبره کول چې د خبره واحد او د متواتر د دوړ د منکر حکم نو ما ته وی چې خبره واحد او متواتر تقسیم ز په دې معنی نه منم چې ګنې د دې تقسیم اثر دی عقیده او عمل کې روزي ظنیت او قطعیت کې دی روزي دا باطل تقسیم دی که خبره واحدی که متواتری دواړه بالکل یو شی دی د محمد رسول الله صلی الله احادیث دی منکر کافر دی وی ډیر زینو کې بدر تو خیمه ډیر زینو کې ډیر زورم ورکړی دی چې خبر واحد به وي او صحیح به وي او قرآن سره به تطبیق غیر ممکن وي داسې چل دی دا اکه د خضر حیات خبره کې بس یو مخامخ شونډه کې د نسوار نه دی اچولې او اکه سې چشمه او کراکور دی نه دی اچولې نورو مکه د خضر حیات خبرې کوي ان شاء الله خیم به دی چې ته د احمد سعید ملتانی پر کټې ان شاء الله خیم به چې ته د قطر شیخ بچي او خیم به درته چې دا احمد سعید ملتانی دی او دا خضر حیات دی او دا خان بادشاه صاحب د قطر دی او دا نیلوی شاه صاحب دی دا ټول د واصل ابن عطا معتزلی بچی دی او دا خبره ان شاء الله د هغې کتابونو کې به چې حدیث صحیح دی او د قرآن خلاف
وای تطبیق بم ویني کیږي هزار زینو کې بس زدیم د دقه ځای په انتظار شمه ته نرشه او نر ضرب نرشه او نر جمع نرشه جواب دا ولیکا او میدان ته ان شاء الله چې زدي وینم او چیلنج وره ان شاء الله یو حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند مور راوړې نشي خوله چې هغه د قران خلافي دا به د احناف او پلاستیکي ذهن خلافي دا به د رحم الله المیدانی د پرویزی ذهن خلافي دا به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د رب د کلام خلاف نه ان شاء الله او چې کم زې درته خلاف کارې دو دا وابیان او غیر مقلدین سلفیان ناس دي ان شاء الله تا ته به تطبیق کیس تاسترګه وځي خو ان شاء الله فهم السلف دی وینما نو کده ومنوي تقلید تراله دا تاشنی چشمه جوړی دي تا ته ارس تقلید ښکاری فهم السلف او فهم السلفي کې فرق دی فهم السلف د جمهور خلق منل دي چې هغه ته قران سبیل المؤمنین ویل دي او تقلید د یو امام پړې په ماره کې اچول دی او پړانده پاغه بس روانې دل دی او داغه نه د دلیل مطالبه نه دی کول او په ټول دین کې د یو سړي بس روانې دل دی تقلید او فهم السلف دې کې نسبت د تباین دی کې هر کله تسوی نشته